کتونکو علب خان شیرپوی یم او د چارسدي په یو یوټیلیټي سټور کې موجود یم. یوټیلیټي سټور کې په 19 سیزونو وی پیکج دی. هغې کې غوړي دي چې دومره راشي چې په هغې باندې اکثر د یوټیلیټي سټور د عملي او کوم راغلي خلک دي د هغوی په منځ کې په جنګ جګړه دا یو سیسټم روان وي. بیا خلک دا کوي یاره یوټیلیټي سټور والا بې نمبري کوي، یو هغه لی ورکړل او دې لی ورکړل. نو چې چاله هم ورکړه که نه، یو خو دا خبره کومه چې یو خو بغیر کارډه چاله ورکولی نشي. دا وګورئ ښه، دا د یو ورځې د یو یوټیلیټي سټور کارډونه زه تاسو ته ښیم. نو دا کارډ هم چې کوم دی نو دا فوټوسټیټ والا پکې ښکلی روزګار روان شوی دی چې دا په 15 روپۍ باندې چې کوم دی نو یو فوټوسټیټ دی. دا د نیرې چلته دی ولا 15 روپۍ ارزان که خو دلته ولا 15 روپۍ چې کوم دی نو ګران کړی دی. دا فوټوسټیټ پیسې هم چې کوم دی نو حکومت ته تا پسې لیکلي کېږي. دا وګورئ جي دا خزما ضلعي انتظامیه یوټیلیټي سټور والا ته وایي چې په سستا بازار کې چې کوم دی سټور ولګوه. نو هغې ورته په جواب کې څه وایي چې دا وفاقي محکمه ده، موږ سره د کار نشته. نو وفاقي حکومت خو موږ د دیو نو ولې نه کوو؟ نو یوټیلیټي سټور کې دغه نشته دی چې هلته لږ غوړي بیا زیات میلاوېدله. دا وګورئ زه درته صرف کارډونه ښیم ښه، دا درته صرف دا چې کوم دی غوړي دومره راځي یا 200 یا 250 کسانو له راځي. نو هر یوټیلیټي سټور مخې ته چې تاسو سار راځئ نو قطارونه به ولاړ وي. ښه بیا د موقع نه پیدا روجه ده که نه، موږ خو ډېر زیات مسلمانان یو او په ایمان هم ډېر زیات مضبوط یو، ملاوټ هم نه کوو، 2 نمبر سیز هم نه خرڅوو. نو چې کله دا روجه راشي دا مذهبي تېخواره نو موږ خلکو ته ارزاني ورکو. نو په یوټیلیټي سټور کې مرسه ویډیا وي، په سستا بازار کې هم وي، بار دکانداران هم ټیک شي، خو هغه ګڼ کپانو سره به څه کې. دا وګوره دا یو یوټیلیټي سټور کې ولاړ یم یو دا دیسي لوټ ښه ځان غورې بیدار ساتئ چې د دې لوټ په ګڼه کې په دغه کې بالکل فرق زه خو فرق نشم کولی، خو دا دیسي دی، زه فرق نشم کولی، خو دا دیسي دی. ښه دا یوټیلیټي سټور مشین چې کله کتلی دا صرف د یو 2-3 ورځې دا په یوټیلیټي سټور په عملې باندې دا په هغوی بیل تاوان ښه دا د هغوی نه بیل کټ کېږي. دا صرف نن ورځ کې یو یوټیلیټي سټور کې 1 2 او 3 او 4 او 15 روپۍ چې کم دی او دا لوټونه لږ درانم دی. نو څه خو دونه رش وي د دې 15 روپو څوک ذمهوار دی؟ یوټیلیټي سټور والا. دا به د هغوی تنخوا نه کټ کېږي. اوس تا ولې اخیستل؟ دونه قطارونه ولاړې چې حیران بشي. نو دا روجه ده. په دې روجه کې په بهر ملکونو کې مسلمانانو ته ډېر زیات ریلیف ورکوي. زمونږ دا مسلمان ملک پاکستان دلته کې د ریلیف په ځای څه دي دکې او ورسره چې کوم دی نو پیسې به ورکې او سوال به کې په نمبر کې به ولاړې سا 6 بجې به راځي 1 بجې 12 بجې به د نمبر راځي. او حکومت چې کوم دی 13 روجې په ارتغټ ډرامه باندې خرابه کړله او دا روجه چې کومه ده په سیاست باندې تاویلی ماویلی شروع دي. هغه وګټله دی ویست هغه دا چل شو راځي نن به جلسه کوو، نن چوک ډک، نن دا ناري وخلي، ادارې بدنامي، عدلیې پسې خبرې زمونږ پاک آرمي چې ټولې دنیا یې مني. نن هغې پسې چې کوم دی یو سازش شروع او حکومتي خلکه په جلسو کې بوخت دي، عام ولس چې کوم دی د شاندي کارت په فوټوسټیټو کې بوخت دي چې نن به دونه فوټوسټیټ کومه او یو یوټیلیټي سټور ته به ځمه او ما ته به پکې څه میلاویږي او اکثر به پسې چې کوم دی یوټیلیټي سټور والا بسکټ هم ورکړي چې روژه ماتي سره دا خوره او اوبو سره چې خورې نو ډېره ښه مزه کوي. نور خو څه وینې که نه؟ نو هغه یو ګوتی غوړي چې کومه ده عام ولس ته په څو باندې پروزي. هغه ریلیف چې کوم دی ویدا پاکې نه پلیته ښه وه په شړق ته یې هغه ریلیف ولګي. خو کتونکو نن دې باندې چې غورې جعلي نوټونه ګردش کوي د اختر مخه ده. دا هر یوټیلیټي سټور والا د ځان لږ ویښ وساتي. ښه زه چې کوم یوټیلیټي سټور کې منه د هغې ته صرف یو ورځ کې 15,000 روپۍ. نو الله دې خیر وکړي، الله دې زموږ په خال رحم وکړي. دا نظام الله پاک چلی خو به دې سیاسیانو شوه که نه دا اوبو دا واوه هم را باندې بنده کړې وه او دا دروغجني فریبجني د دې نه لږ ځان وساتئ، لږ ځان پېکې جنګ جګړې مه کوئ. دا خپلو کې یو دي او موږ دلته په کمنټس کې په یو بل ډزي او دلته کې چې کوم دی نو د دغې خلکو دپاره جنګ جګړې کوو. خو یې پښتنو را بیدار شي، ځان ویښ کړې. ډېره مننه.